په دې لیکچر کې به مونږه د کلاس 8 د بک نه په یونټ 6 باندې ډسکشن کوو چې د نوم دی سیکوینس اینڈ الجبرا. نمبر سیکوینس نمبر پیټرنز باندې موږ الریډي ډسکشن کړی دی. زنګ سره لایک د ټرم ته دا باندې د سره ټو ټرم یو ځای شوی دلته کې بیا زنګ سره 3 ټرم شو دا زنګ سره یو سیوا کېدو تاسو د شیپس ته وګورئ د زنګ سره ټراینګولر شیپس راغی نو داسې قسمه سیکوینس ته بیا موږ ټراینګولر نمبر چې وایو. او سیکوینس زموږ سره سمپل څه دی څنګه سره لایک یو خاص پیټرن راشي موږ دا د سیکوینس دی. بل څنګه سره که تاسو دې ته خیال وکړئ څنګه سره دا 1 4 9 دا څنګه سره 1 شو یا 4 یا 9 یا 16 دا څنګه سره سکوير شیپ راغی نو دې ته موږ سکويرز نمبرز وایو. او کوم د سیکوینس چې تاسو ګورئ څنګه سره لایک دلته کې 0 شي 0 + 1 څنګه سره راځي 1 دا رالو 1 + 1 څنګه سره 2 راځي 2 + 1 نه 3 رالو 3 + 2 نه 5 5 + 3 نه څنګه دې قسمه سیکوینس ته فیبوناچي سیکوینس وایي. او زموږ سره arithmetic or geometric sequence a sequence of number which each new term is obtained by adding or subtracting a fixed number. So common difference here of common fixed number previous term is called arithmetic. Arithmetic sequence show you khas like dalta ki wasta su deta gore 1 3 5 7 de har yaw sara 2 plus sheve ye dalta ki gore de sara de har yaw sara 2 plus sheve de degi de har yaw sara 3 plus sheve de na har yaw ki 3 minus sheve de. Now this is my sequence tonga arithmetic sequence vayu. Geometric sequence samung sara yo khas ratio representation ne da dekyo khazang sara talag blur share de related your question rasho like wasta sara similarly the sequence of square numbers ang sara da show 1 square show 2 square 3 square 4 square 5 square a1 da de barabar show a2 da de a3 up to nazang sara n square show de inner term zang sara rakho which was a n munga malum ho a n is equal to n square show the square da pare da numbers da pare konta tavas kawai che zam sara pa 17 number banam bade ki kam 17 number position bandai bas en taso a 17 واخلي او 17 square واخلي نه چې څه نمبر رااله او په 17 نمبر یا په 17 ټرم باندې د دې دا ک نمبر پروت دی دا څنګه سره ان ټرم ور کړی دی. جماعت سیکوینس کې سمپل څنګه سره ریشو ډیفرنس راځي چې څنګه سره ټوټل چې کم نمبر زی پای کې ریشو سیم څنګه سره لګ بلر شوی دی چې بس تاسو ته دې کې بس معلوم کې چې کم څنګه سره arithmetic دی کم geometric sequence دی دې کې بس تاسو خیال وکړئ دې سره 3 3 پلس شوی دی دې سره هم 3 3 پلس شوی دی دې سره 4 4 پلس شوی دی زه دې کې څنګه سره دې څنګه سره addition او subtraction او په دې کې multiplication او division رااله که تاسو دې سره دې ته خیال وکړئ په geometric کې multiplication او division رااله څنګه سره 2 2 سره چې موږ 3 ملټیپلای کوو 6 رااله 6 سره چې 3 ملټیپلای کوو 18 18 سره چې 3 ملټیپلای کوو 54 راځي دغه شانتي زموږ سره دا بیا څنګه سره 4 4 د دې نه ماینس شوی دی دا بیا څنګه سره arithmetic sequence دی په دې کې 25 سره چې 2 ملټیپلای کوو 50 50 سره 2 ملټیپلای کوو 100 100 سره 2 ملټیپلای کوو 200 دا څنګه سره بیا geometric sequence دی. और बदे के जंग सरा 6 6 वजे टूल सरा प्लस शवे दे जंग सरा ची एडिशन शे ना अबे जंग सरा arithmetic sequence रालो general term of an arithmetic sequence मुंगोस मालूम द arithmetic sequence पारा general कम यो term दे दे यो खपला फार्मूला दम दा फार्मूला तासु याद साथै दाई फार्मूला दा چې دې کې مونږ بیا ته یو سیکوینس هر یو ټرم معلومولی شو دغه د څنګه سره a1 ریپرزینټ کوي د څنګه سره چې کوم لایک زوس فهم څنګه سره یو سیکوینس ته 1 3 5 7 to so on د دې دوه بمنس کې ډیفرنس ده 3 3 نه چې 1 ماینس کو سره 2 د d ویلیو په دې کې څنګه سره 2 دا a1 په دې کې څنګه سره دا 1 را لاله
چې زوس په دې کې وایم چې د دې به 40 یا 20th ټرم به د دې صحیح چې 20th ټرم معلوموم سمپل وایم چې 820 is equal to a1 زنګ سره 1 رالو 20 minus 1 19 رالو او ډیفرنس زنګ سره به د دې یو سیکوینس لپاره ډیفرنس زنګ سره 2 دی نو 2 9s are 18 2 1s are 2 3 plus 1 جو 39 رالو نو زموږ سره په 20th ټرم چې کوم دی په آډ نمبر کې زنګ سره 39 دی بس تاسو د एग्जांपल ته وګورئ دغه ورکړې دی find the general term of the arithmetic sequence د زنګ سره یو سیکوینس راکړې دی چې د general term او کم یو 9th او 19th term د معلوم کړئ بس تاسو د سیکوینس ته وګورئ زنګ سره a1 زنګ سره د کې -2 دی ډیفرنس پدې کې تاسو وګورئ چې -2 -3 نه چې مونږه sorry the first نه چې second term minus کو نو د 3 نه چې مونږه 2 minus کو دا پلس 3 plus 2 نه زنګ سره 5 راشي دا شان د 8 نه 3 minus کوم 5 راځي نو d زنګ سره سره 5 دی چې وځو an معلومه an is equal to a زنګ سره nth فارمولا ده نو a1 زنګ سره سره a1 زنګ سره دی -2 n - 1 په خپل ځای رااله او ډیفرنس زنګ سره رااله 5 رااله د دې nth د دې سیکوینس لپاره nth فارمولا زنګ سره رااله تاسو چې دغه فارمولا یاد هي د دې په بیس باندې تاسو د هر یو سیکوینس nth فارمولا بیا معلومولای شئ او اوس په دې کې موږ ته څه وخت دی وای د کې معلوم کړئ چې 9th نمبر به کم یو ټرم دی او په 19th ټرم باندې کم یو نمبر پروت دی چې 9th معلوم سمپل د n په ځای باندې 9 ولیکو نو زنګ سره به یو نمبر راشي او بیا که 19 معلوم نه دی n په ځای باندې 19 ولیکو زنګ سره به نمبر راشي نو د سی باندې به موږ یو سیکوینس n ټرم هم معلومولای شو او ور سره که زنګ یو ټرم غوښتلی چې په دې ټرم بیا زموږ سره په دې پوزیشن زنګ سره کم یو ټرم پروت دی نو هم معلومولای شو دا سره بیا نو ریلیټډ کوېسچنز دي ये زمون سره एग्जांपल سره لولو زمون سره راځي پولینومیلز او فیکټرایزیشن پولینومیل په باره کې همغه الریډي په دوه د کلاسز کې دا ډسکشن وکړو چې پولینومیل وایي څه پولینومیل موږ هغه الجبریک ایکسپریشن ته وایو چې دا غي د ویریبل پاور زنګ سره صحیح هول نمبري مطلب نیگیټیو هم نه او فرکشن هم نه هغه ته موږ هغه قسمه الجبریک ایکسپریشن ته موږ پولینومیل وایو وزنګ سره اوپن او کلوز سنټنس ته وایي mathematical sentence there is called closed sentence if that is known to be better true or false या हो जाए सर ट्रू या false है while in open sentence his variables whose value is not known open sentence की variables چې داغه ویلیو ته پته نه او کوم چې زموږ سره کلوز نه داغه کې به موږ ته پته چې یا دا true دی یا دا false دی like 60 - 6 is equal to 2 دا څنګه سره د کی variable یو شی دا څنګه سره open sentence دی ځکه چې د کې د x variable چې دا value دا unknown ده A statement or sentence that does not include enough information required to decide whether it is true or false is known as open sentence. Jisang sir clear information nahi chida true dekha false then aage to humka open sentence ya statement vayu sentence ya open statement vayu. Algebraic expression satawai equation satawai inequality satawai algebraic expression sang chumga vele ne chipai ke bajang sir variable hi constant है मैथमेटिकल या algebraic operations ही और कोएफिशिएंट है दा टूल चिप जम सर राशि तो algebraic expression वायु लाइक जो स्वयं ची 3x + 4 नदी के दाजंग सर कांस्टेंट दे दाजंग सर ऑपरेशन दे ऑपरेशन सर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो दाजंग सर ची वो गुरु दा वेरिएबल ले वेरिएबल की वैल्यू चेंज की गया द वेरिएबल सर ची कम नंबर पर प्रोडक्ट के दे तो कोएफिशिएंट वायु when in equation both sides of equation must have same value पर equation जो like कज़ुस अजंग सर algebraic expression दे कज़ु दादी से वाले कम चे 3x + 4 = 0 पर देखिए equality रालन ले तज़ुस equation वेलेशम अब देखिए दा equality रालन दे मतलब दादे ची दे equality न दे side चे सा equation दे equality न दे left side और right side चे सुमरा हम जंग सर terms यूज़ हुई दी दे value बस same राजी
inequality چې څنګه سره like the say term which 2x plus 4 is less than 5 دغه inequality usual polynomial مونږ څه ته وایو کوم چې وس ما تاسو example درکو like وس واخلم چې 3x minus 1 plus 2 و دا څنګه سره polynomial نه دی ځکه چې دې کې پاور نیگیټیو دی یا څنګه سره 2x to the power 1 or 2 plus 3 راشي دي کې څنګه سره fraction دی دا هم څنګه سره polynomial نه دی او simple 2x plus 3 رالو چې دلته کې پاور زموږ سره هول نمبر راشي 0 up to هول نمبر چې څومره دي هغه ته بیا موږ سوای polynomial وایو از polynomial کې بیا څنګه سره 1 ټرم هم کې دي شي لکه دته ګور دا 1 ټرم دی لکه دا 2 ټرم دی ټرم زموږ سره په پلس ماینس باندې سکی کې دی بل نه جدا کیږي ا دته ګور 1 2 3 4 ټرمز نو 1 ټرم والے ته موږ polynomial وایو دو ته binomial درو ته trinomial بیا د سیمونګ ورزو و چې کله زموږ سره like دا algebraic expression واخلې یا دا algebraic expression واخلې دا څنګه سره polynomial دی polynomial تاسو ګورئ د کې variable x یو شی دی د highest power د x څنګه سره 2 دی او د دې highest power په دې کې څنګه سره دا x دلته x یو شی دی خو highest power څنګه سره 5 دی نو د equation ته موږ دا degree 2 والا equation دی یا degree 2 polynomial دی او کم چې دا یو دی د degree 5 چې کم زموږ سره د variable highest power یې موږ وایو ته دغه equation یا دغه polynomial دغه degree ده coefficient of polynomial څنګه سره چې کم terms دي like تاسو دا وګورئ څنګه سره یو x دا دی یو x دا دی یو x دا دی د سره چې کم دا terms لیکل شوی دا د سره coefficient دی polynomial in 1 and 2 variable زموږ سره polynomial په 2 سره 3 4 any څومره variable موږ یوز کول غواړو یوز کیږي تاسو به د بوک کې صرف اونلی بس د polynomial ته وګورئ په دې کې صرف یو ویریبل یو شوی دی او اس که زه واخلم چې 2x plus 3y په دې کې دوه ویریبل یو شوی دی چې دوه ویریبل polynomial وی 2 ویریبل یا په دې کې تاسو ګورئ یو x یو شوی دی یو y دا خو x y به کې هغه سم شوی دی ته موږ سوای 2 ویریبل والا polynomial in more than 2 ویریبل چې دا دوه نه سیوا ویریبل وي پکې یو شی لایک از واخلم چې 2x plus 3y plus 4z دا د دوه نه سیوا په دې کې polynomial کې زموږ سره ویریبل یو شول او دې کې هم زموږ سره ویریبل l m او n درې یو شوی دی دې کې زموږ سره p q c او d یو شوی دی د څه قسمه polynomial بیا موږ دې ته وای more than 2 یا with 3 یا 4 چې څومره ویریبل یو شوی دی هغه نه مولا ورکوي زنګ سره various degree زنګ سره polynomial degrees هم different کې دي شي سبا زنګ سره degree 0 like simple جو 5 column د دې کې کم زمون سره variable یو شی دی هغه x to the power 0 دی نو دا زنګ سره x to the power 0 is equal to 1 دی ته degree 0 equation وای کله simple 5x واخلم دا degree 1 equation دی کله 5x square واخلم دا degree 2 دی 5x3 واخلم دا degree 4 دی نو څنګه زنګ سره مخکې دي تاسو هغه degree نیم ولا ورکوي خو چې کوم څنګه سره degree 1 equation دی degree 1 equation ته موږ linear equation وایو degree 1 polynomial source degree 1 is known as linear polynomial دا degree 1 equation یا د polynomial ته degree 1 polynomial وایي خو چې کوم څنګه سره degree 2 شي ای ته موږ بیا quadratic وایو polynomial whose degree is 2 is known as quadratic polynomial یا quadratic equation موږ ویلې شو was the quadratic polynomial یا quadratic equation چې په یو variable کې یو شی لکه زو اسفه چې 2x square plus 3x plus 4 دا څنګه سره په یو variable په دې کې یو شی دی خو دې څنګه سره quadratic equation موږ دې ته quadratic polynomial in one variable The concept of polynomial help us to translate many mathematical and real life problems into algebraic expression and equation. In this way, this concept helps us to solve the problems by using algebra. Quadratic polynomial, more than one was quadratic polynomial. So this only collection 2x square plus 3y square plus 2xy. The equation are two variables you show the highest power the one variables are 2 then the munga quadratic equation way more than one show the una seva variable per show cubic polynomial chikam degree 3 equation degree 3 equation tamga cubic polynomial where degree 3 is known as cubic polynomial या cubic equation और जो degree 4 शना है तब यमंगा सवायो by quadratic polynomial where degree 4 is known as by quadratic polynomial
لکه تاسو دې ته وګورئ په دې کې هایست پاور زنګ سره څه دی 4 دی د ویریبل دی ته موږ بای کوادریټک وایو دا اوس د دې ریلیټډ بیا ایکسرسایز دی د کوېشن تاسو په خپله سالو کوئ تاسو ته به کلیر شي اوس په پولینومیل کې موږ ایډیشن سبټریکشن ملټیپلیکیشن او ډیویژن څنګه کوو د دې کې یو خبره به همیشه یاد ساتئ پولینومیل کې زموږ سره ویریبل یوز شوی دی چې ویریبل راغله نو تاسو به دا لایک ټرمز او ان لایک ټرمز مست ریکال کوئ چې لایک ټرم څه ته وایي او ان لایک ټرم څه ته وایي لایک ټرم زموږ سره هر هغه ټرم ته وایي لایک ټرم چې پای کې زموږ سره ویریبل سیم وي او دا کوم ویریبل چې یوز شوی دی د دې پاور هم سیم وي نو هغې ته موږ لایک ټرم وایو او که دې دواړو کې یو خبره هم نه فالو کوه ان لایک ټرم یې لایک اگزامپل کې زه واخلم چې 2x سکویر پلس 3 او 4x پلس 5 اوس په دې کې زموږ سره لایک ټرمز کم کم دي بس د دې او د دې کمپیریزن کوم دې دواړو ویریبل سیم دي خو د دې پاور 2 دی د پاور 1 دی دا دواړه لایک نه دي خو که د دې ټرم او دا ټرم زه وګورم دې کې زموږ سره ویریبل هم سیم دی او پاور هم سیم دی نو زه چې دا دواړه لایک ټرم دي د دې نه علاوه دا نور ټول زموږ سره ان لایک ټرمز دي نو چې کله بیا زموږ سره لایک ټرم او ان لایک ټرم راشي نو د لایک ټرم کوفیشنټ مونږ ایډ کوو او سبټریکټ کوو ملټیپلیکیشن د هر یو سره کوو مونږ خو ایډیشن او سبټریکشن صرف د دې د لایک ټرمز د کوفیشنټ مونږ کوو بس که تاسو دې ته وګورئ موږ پولینومیل ایډیشن راکړی چې دا پولینومیل چې دی دا ټوټل پولینومیل A B او C دا د دې سره څه که ایډ کا بس که تاسو خیال وکئ زنګ سره په اولنۍ کې 3 ټرمز دي 1 2 او 3 دې کې هم 2 دي په دې کې هم 2 دي نو زنګ سره 2A minus 3b plus 4c ما اول ولیکو چې د دې نور ایډیشن کوم نه دا 5b دی دا د b د لاندې موږ لیکو لایک ټرمز به د یو بل سره یو شانتي لیکو او بیا زنګ سره دی minus 4c دا به د c د لاندې لیکو اوس په دې کې زنګ سره a دی دلته کې دا 0a ورکړی دی مطلب دا ټرم زنګ سره نه دی انکلوډ 3a دی دا به د a د لاندې ولیکو b په دې کې اوس نشته نو b غف ټرم زنګ سره 0 شي او 5c دی سمپل اوس د کوفیشنټ پلس کې پلس او -4 به ختم شي نو 5 راشي دا -3 او پلس 5 زنګ سره پلس 2 شي او 2 او 3 چې پلس کول دا پلس 5 شي د دې نه علاوه تاسو دا په ورټیکل او هورزنټل دوه ایډیشن کولای شئ لکه اوس د دې ایډیشن کوم دا زنګ سره دی 2a د دې سره بل ټرم سره 3a دی نو 2a plus 3a نه زنګ سره سره شي 5a بیا د -3b یو b زنګ سره دا دی یو b ټرم دا دی -3b plus 5b نه به زموږ سره شي plus 2b پلس ماینس رولز خو د اپریشن رولز خو تاسو ته مال ډیټیل سره په څو ویډیوز کې ویلي دي چې پلس او ماینس په موږ سره څنګه اپریشنز کېږي او ساين به څنګه لګي بیا زنګ سره رالو 4c او بل د دې سره ټرم چې دی یو زنګ سره دا ټرم رالو -4c او پلس 5c پلس 4c او -4c به ختم شي زنګ سره به سبا شي 5c تاسو ایډیشن د دې کولی شئ So only like terms can be combined together to form a single term. Like term only combine couch single term terago. Be careful about the sign of the various terms of the answer. The operation rule چې کوم تاسو ته چې کله زنګ سره پلس او ماینس راځي نو موږ کم اپریشن کوو او ساين بکس لګو دا مست منټ دی اکثر موږ سره راشي چې -5 plus 2 شنو موږ وای د دې نه 3 انسر رااله خو دا سي هرگز نه دی نه -3 رااله خو که 5 - 2 شو نو دی نه بیا ال +3 راشي نو دی اپریشنز رولز چې تاسو ته مست کلیری په دې باندې ډیټیل باندې ویډیو ورکړی دا او تاسو ته ما د پریویس کلاسز کوم ډسکشن کړی دی دغه اوس موږ مخکې خبرې وکړو وای څنګه سره راځي د پولینومیل سبټریکشن څنګه کیږي د پولینومیل سبټریکشن سمپل چې موږ هورزنټلی کوو نو څنګه به کوم موږ دا ټرم ولیکلو اوس دا 15x په د x لاندې شي چې موږ سره سوې سبټریکټ دا ټرم د دې ټرم نه سبټریکټ کړو دا اول ولیکلی شو بیا 4x په موږ سره د x لاندې ولیکو 3 - 3y به ماینس د y د لاندې لیکو او 7z په څنګه سره د 7z چې سبټریکشن رااله نو په دې کې به یو خبره یاد ساتئ چې د کم ډینامینیټر چې کم زنګ سره پولینومیل دی د دې ټول به ساين چینج کیږي چې دا پلس ساين دی دا ماینس کیږي کدا ماینس دا پلس کیږي دا پلس یا ماینس کیږي نو پلس او ماینس دا به زنګ دوه یو بل سره کټ شي او کم چې زنګ سره لاندې تاسو ساين لګولې هم به اقا بیا کنسیډر کیږي او دلته کې تاسو ګوره -8 + 3 نه زنګ سره -5 راشللو او 15 - 4 نه زنګ سره 11x راللو تاسو ورټیکلی او هورزنټلی دوه کولای شئ لکه تاسو چې دا 15x شو
-4x په بیا راشي نو دا کوفیشنټ به سمپل څه شي زنګ سره سبټرکشن وشي د په بیا زنګ سره ورټیکلی هغه سبټرکشن هم به دې کړی دی چې دا ماینس ساين دیتا موږ ورکو نو دا به ماینس شي دا به پلس شي دا یو دا به زنګ سره ماینس شي دا به پلس شي دا به ماینس شي دا به پلس شي اوس به راځو موږ نیکسټ د دې ایکسرسایز دا خو یې دی اوس راځي دا پولینومیل ملټیپلیکیشن کې به موږ اوس لایک او ان لایک ټرم ته نه ګورو هر یو ټرم به د بل ټرم سره ملټیپلای کیږي دا ایکس به لګي د دې سره به ملټیپلای کیږي دا به د دې سره ملټیپلای کیږي دا به د دې سره ملټیپلای کیږي د دې سره خو یو خبره یاد ساتئ په دې کې به هم اپریشن رولز کې ګورئ چې څنګه سره کله ملټیپلیکیشن او ډیویژن کې پلس ماینس ډیفرنٹ راشي نو دا غي بیهیویر څنګه یې هغه یاد ساتئ اوس دا دې کې سمپل دا ایکس راغسته دی د دې ټول ټرم سره ملټیپلای کیږي دا ماینس په خپل ځای دا 2 راغسته دی د ټول ټرم سره ملټیپلای کړي دي اګه تاسو د سې ګرانې تاسو ډایرکټلی هم لیکلای شئ چې x * x به څنګه سره شي x سکوير شي x * 3 به څنګه سره شي د دوه پلس نو پلس 3x به شي بیا څنګه سره -2x دا -2x شي او ماینس ملټیپلای پلس په ماینس شي او 2 3 6 -6 به شي دلته کې دا دوه لایک ټرم شو x سکوير په خپل ځای راشي 3 - 2 نو پلس 1 راشي نو سمپل x ولیکو -6 څنګه سره د سیم انسر لیکل شي په دې ټایپ باندې تاسو کولای شئ چې کوم یا خوخه په هغه باندې تاسو وګورئ بس به دې کې سمپل دا 2 ټرمز دي اول کې 3 ټرمز دي نه مطلب دا دی چې دا 2x چې دی اول به د 3 سره ملټیپلای کې بیا به دا 3 چې دی دا به د 2 سره ملټیپلای کې دا به څنګه سره انسر دی لیک ټرمز بیا په لاست کې اډیشن سبټرکشن وکي انسر به راشي نوٹ اټ ډاون کې سوي چې 2 or more polynomial can be multiplied with each other dva ya the dona seva polynomial hunga multiplication kawale shu the answer obtained by multiplying two or more polynomial is their product multiplication woko da ge chikam answer la to hunga product by product or multiplication to maths kunga ya the pare use kam the polynomials being multiplied are the factors of the product کم پولینومیل چې زموږ سره ملټیپلای کوو هغه څنګه سره د فیکټر دی لکه زه وسوم چې x + 2 او x - 2 زو ملټیپلای کوم د چې ملټیپلیکیشن رول دا دوه څنګه سره د فیکټرز دي کم چې څنګه سره انسر راشي دا پروډکټ فیکټرز دي the degree of the product of two or more polynomials can never be smaller than of its factor ودا د دوه فیکټر چې کم ډیګري دا هو ډیګري باندې دا هو ډیګري باندې د دوه د ملټیپلیکیشن چې سره له نه بخامخه د دوه د ډیګري نه سي هایر نه سمالر چرته هم وای نه شي کېدی But say the degree of a product of two or more polynomial is equal to the sum of the degree of the polynomial کله چې زموږ سره یو خدا خبر وکړه چې دا product like د دې چې زو multiplication وکما x * x په ځان سره شي x square - 2x دا plus 2x شي دا 2 2 4 - 4 دا دوه به ختم شي څنګه سره براشي چې x square - 4 وز څنګه سره د پروډکټ چې کم ډیګري دا خاصه د 2 ده نو 2 خو څنګه سره د دوه د انډیویډوال نه ګریټر ده بلې دا ویلي د دویمه پوینټ کې چې د دې دوه چې کم لینیرلی او کوادرټیک کار سره هر یو فیکټر چې د دې چې کم ډیګري دا د پلس شي د دې بل د ډیګري سره د دې چې سم رالو هغه د دې د پروډکټ د ډیګري برابر راځي دا هم څنګه سره 1 د 1 + 1 2 او د پروډکټ هغه 2 د دې دوه پلس هم څنګه سره 2 شو دا خبرې چې دا د ام سی کیوز حساب بیا راکې دي شنو دا خبرې لګ تاسو ځان ته کلیر کوئ اوس په دې کې تاسو خیال وکړئ د دې څنګه سره ډیګري سره د ډیګري 1 ده د دې ډیګري سره 2 ده او د دې ډیګري څنګه سره د دې هم 2 ده وز د دې ټول تاسو پلس کې څنګه سره 5 کوم چې پروډکټ رالو دا غټ ډیګري به څنګه سره سي سوري دغه دا ټرم دلته کې جدا دي دا دوه په ملټیپلیکیشن کې دي دا 1 دی دا 2 دی نو د دوه چې کله ملټیپلیکیشن وشي دا کې پروډکټ نه به زموږ سره سره دي دا 3 انټو دا زموږ سره جدا دي لکه چې کوم زموږ سره ټرم راغلی دا کې به زموږ سره 3 هایست راځي دا څه دی ته ګوره هایست دی کې سره 3 دی او دا دیم تاسو سمپلیفیکیشن کوئ د دبل ډیګري 2 ایکویشن درکې د دې چې سمپلیفیکیشن کوي د دبل ډیګري 4 ایکویشن درکې د دې چې سمپلیفیکیشن کوي د دبل ډیګري 4 راکې پدې کې چې تاسو ملټیپلای دا پروډکټ چې تاسو کې دا هم 1 دی دا هم 1 دی دا هم 1 دی د به څنګه سره چې کله ملټیپلیکیشن کې دا به ډیګري 3 ایکویشن راکې د سی به زموږ سره تاسو بیا معلومول شي اوس د پولینومیل ډیویژن څنګه کیږي ډیویژن سمپل څنګه سره ریورس پروسس دی د ملټیپلیکیشن خو پدې کې به موږ هم سیم ویریبل پاور کټینګ راځي
if we know that the product of any two polynomials and one of the two polynomials, we can find other polynomial by dividing the product by given जंग सर के यौ मालूम है बल भी हमंगा सिंपल पर डिवीजन बाने वे मालूम होले शो नेक्स्ट पर देखिए उस क्वेश्चन राशि तास्त बांधा जाउशी तास्त वही डिवाइड 5x square minus 15x by 5x डिवीजन चमगा को आगा डिवीजन सेम हिसाब दे यो खुद सी प्रोसेस बाने करे थे बल जल्दी ने इजीएस्ट मेथड दा दे चूजो आखना मच दाश हो जंग सर 5x square minus 15x divided by 5x the 5x पर both पान divided the 15 divided 15x square divided by 5x minus 15x divided by sorry 5 थे जंग सर 15 ने 5x square अदा 15x divided by 5x तदे दोन बाने जंग सर दे बस पर देखिए बमुंगा सिंपल सब को 5 1 0 5 5 दा 1 follow द x square दे बर नमग द डिनोमिनेटर द पावर से को माइनस को देना बजंग सर राशि x सिंपल माइनस पखल 5 1 5 5 3 15 या 3 रालो अब देखिए जंग सर x और x खत्म शो न दे बजंग सर x - 3 दे आंसर राशि न देखिए कथा सु गोरे आंसर हो जंग सर रागले x - 3 बदे डिवीजन हम तासु कोले शे बदे बल प्रोसेस हम कोले शे चिकम तासु त इजी पागे बाने कोई if the division is exact, the divisor and the quotient are the polynomials whose product is equal to the dividend. जंग सर दा 0 रालो दा द्वाना जंग सर दे product जंग सर सही that the dividend सही factors hence the divisor and the quotient are the factors of the dividend. जमंग सर बद like कम ची दा number अखस्ते दे दा यो number of the दे सरी factors थी the dividend दे तोंगा dividend y देता quotient y देता divisor y the divisor of quotient जंग सर factory बियादा dividend हो चिकल जंग सर remainder 0 राशि आला ये पे दिसी फॉर्म के लिए कले प्रोडक्ट फॉर्म के चरा लो तमगा फैक्टर फॉर्म वायो मतलब दा कट नंबर लाइक जमा सर दा 6 10 दा 2 मल्टीप्लाई 3 राजी दा 2 और 3 दा 6 दी फैक्टर्स थी जैसे in each step the lower polynomial is subtracted from the upper दा को सब्ट्रैक्शन आगे हिसाब है द डिवीजन आगे हिसाब से कम वर्क करे आगे वर्क करे दे मुंगा दा देना दा सब्ट्रैक्ट को बिया देना दा सब्ट्रैक्ट को देना बिया दा सब्ट्रैक्ट को सब्ट्रैक्शन प्रोसेस वेरी when the divisor of the polynomial is not exact जो exact नहीं रिमाइंडर राशि the divisor and the quotient are not the factor बिया दा फैक्टर ने शिके दे दा आला फैक्टर ही चिकला जंग सर रिमाइंडर 0 राला we stop the process of division when the degree of the remainder is smaller than the वो चिकला जंग सर रिमाइंडर 0 ना राजन पकम जे के बमुंगा बिया डिवीजन प्रोसेस खत्म डिवीजन प्रोसेस बाला खत्म हो चिकला जंग सर डिग्री सरा शे दल दगे चिकम रिमाइंडर राशि द आगे डिग्री जमु सर स्मॉलर ही आज पे सबने डिवाइड को द आगे डिग्री ना we only like terms can be written one below the other like terms जमुंगा सिर्फ ये ऊपर दलान दे लेकुम it is necessary to arrange the terms in a descending with respect to x that is why x square y has been written first मुंगा सर या डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर के मुंगा दावे यो वेरिएबल वराखलो अवे मस्ट पलिको सेम ना डिवीजन प्रोसेस वर्क करे रे वो चिकल जमु सरा रिमाइंडर राशि डिविडेंड बदे सब बराबर डिविडेंड बराबरी जिससे जंग सर डिवाइजर दे क्वोशंट दे द क्वोशंट सर मुंगा सा रिमाइंडर प्लस कम एक वस्ता सु देता व गोरे नजंग श्रद्धा ऑब्जेक्ट चे दे दा कम डिविडेंड चे दे दा बराबर दे जे द द्वान मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्वोशंट सर चमुंगा -4 सक प्लस कोन दा अलग दे बराबर राशि तो दा इक्वालिटी चे तास्तो हम याद है तबे मख की मु सरा फर्दर दिनों क्लासेस के एज रिमाइंडर थ्योरम के हम दा यूज कीगी और सदा एक्सरसाइज दे algebraic expression simplification मतलब पदे की चश्मा जम सरा वस ब्रैकेट्स फॉर्म यूज की गडेर शे नंबर्स इन लाइक टर्म्स होंगे ऐड का सब्ट्रैक्ट का और सिंपल फॉर्म तबे पूजू लाइक संख्या व्यवस्था सु देता गोरे देखो हम बुधमा सोलूंगा का अप्लाई का चावल बद ब्रैकेट कार का नो आवल बस का उदा बस द वन लाइक टर्म्स दिन अंद देखो एडिशन की के पदे के हम जंग सर लाइक टर्म्स निष्ठान दे द्वान हम गसव को मल्टीप्लिकेशन वको रे मल्टीप्लिकेशन को जंग सर दार ललो पदे की चवस कम लाइक टर्म्स से दा स्क्वायर दे दा x4 दे हम लाइक टर्म्स निष्ठा
د دې به لایک ټرمز ایډیشن سبټرکشن وکړو او بیا به څه وکړو بیا د دې سره به موږ دا هم ملټیپلای کړو څنګه سره به د دې ویلیو دا راشي په دې ټول بریکټ کې به بیا هم موږ لایک ټرمز ایډ او سبټرکټ کړو نو سمپلیفای چې شو څنګه سره دا ټرمز راغلل بیا دا بریکټ چې ختم کړو دا پلس په دې ټول ته څه شي اپلای شي د هغې نه پس به هم موږ بیا ایډیشن سبټرکشن وکړو د څنګه سره سمپلیفیکیشن رالو څنګه چې د نمبر موږ سمپلیفیکیشن کوو دغه شان به دې کوو خو اکارډینګ ټو رولز به بیا موږ ځو په نمبرز کې څنګه سره یو نمبر راځي او په دې کې څنګه سره ډیفرنٹ ټرمز به راځي د بیا اگزامپل 2 هم په سیم حساب ورکړی دی دا اگزامپل 3 هم دغه سمپلیفیکیشن دی په دې کې داسې ګران څه نشته اگزامپل 4 اوس راځي الجبریک آیډنټیټیز وایي څه ته څنګه سره یو څو فارمولې دي چې موږ یاد ساتو هغې ته الجبریک آیډنټیټي وایي اولنې آیډنټیټي ورکړی چې x پلس a انټو x پلس b د دې مطلب دا دی چې ویریبل پاور هر څه سیم دی خو چې اونلی کانسټنټ څنګه سره بدل دی نو دا وایي که څنګه سره داسې راللو چې x پلس 2 یا x په ځای موږ بل ویریبل هم یوز کولی شو چې y پلس 2 انټو y ماینس y پلس 3 نو په دې هم کې تاسو دا ډایرکټلی داسې هم لیکلی شئ چې زموږ سره اول به څنګه سره دا x سکویر دی دا به y سکویر شي بیا دا دوانه پلس کې دا څنګه سره چې پلس شي سره شي 2 پلس 3 5 راشي او دغه بیا د دې ویریبل سره څه کوي ملټیپلای کې پلس 5 y شو دې نه علاوه بیا څنګه سره د دې دوانو سره د پروډکټ دی نو څنګه سره 2 3 6 یو خو څنګه سره آیډنټیټي دا راغله دې آیډنټیټي مطلب دا په اگزامپل تاسو ته ما شو کو خو د x په ځای نه ته y پکې یوز کو بل آیډنټیټي څنګه سره دا موستلی زیاتر خلکو لوځي چې a پلس b هول سکویر برابر دی a سکویر پلس 2ab پلس b سکویر لایک څنګه سره کارالو چې x پلس 2 هول سکویر د څه برابر دی نه به زه ډایرکټلی وایم چې دا د a سکویر پلس 2a b او پلس b سکویر دا څنګه سره څه برابر رالو اوس د دې پوره پروسس ملټیپلیکیشن ته ضرورت بنای چې x پلس 2 x پلس 2 ملټیپلای کو نو ډایرکټلی موږ دا فارمولا لیکو نو شي x سکویر پلس 4x پلس 4 څنګه سره به دا فارمولې په بیس باندې ډایرکټ د انسر راشي دغه شان د ماینس لپاره دی چې a ماینس b هول سکویر د a سکویر ماینس 2ab پلس b سکویر برابري او دا څنګه سره 4 چې کوم آیډنټیټي ده نو هغه څنګه سره دا چې a پلس b انټو a ماینس b چې کله راشي دا څنګه سره د a سکویر ماینس b سکویر برابري لایک دې مطلب دا دی که څنګه سره وسره لاله چې 2 پلس 3x انټو 2 ماینس 3x دا دوه ټرم زموږ سره څه دي سیم دی په دې کې صرف اونلی ساين ډیفرنٹ دی چې ساين ډیفرنٹ نو څنګه به دا یو ټرم سکویر واخلو ماینس دا بل ټرم به واخلو د دې سکویر 2 ز 4 ماینس 3 ز 9x سکویر نو څنګه سره به داسې ډایرکټلی انسر راشي د بیا ته د پروف ورکړی دی جیومټریک پروف هم ورکړی دی د دې آیډنټیټیز پروفس دي دا د ام سی کیو صحیح سره راغلي دا یې په دې باندې کوېسچنز هم کړي دي تاسو دې ته خیال وکړئ دا څنګه سره دا پرس کا a شو دا b شو نو a ماینس b هول سکویر دا څنګه سره وسه چې a سکویر ماینس 2ab پلس b سکویر او دا څنګه سره a او b نو a ماینس 2ab پلس b سکویر دا به اوس एग्जांपल ورکړی دي اوس دلته کې موږ دا نمبر راکړی دا نمبر موږ د څه لیکل شي 100 ماینس 3 او دا 100 بیا موږ چې پاور اخلو هغه کیلکولیشن لګ ایزی دا موږ په دې فارمولا هم ډایرکټلی بیان وولې شو دا شان دې چې وس وګورو دا څنګه سره 988 سکویر رااله خو دا 1000 نه موږ 2 ماینس کو دا راځي کنده هم a ماینس b هول سکویر فارمولا ته راخو देखिए څنګه سره وځي چې x minus y is equal to 4 یا xy څنګه سره 2 in x square plus y square به څه برابرۍ نو څنګه چې موږ ته پته ده چې x minus y is equal to سره د 4 برابر دی نو اوس بوث ساید به زه اخلم چې سکويرینګ بوث ساید دا به څنګه سره شي چې x square دا a square شو دا minus 2a b او plus b square او 4 دا به سره شي 16 دا به څنګه سره راشي چې x سکویر دا y به سره خواته ولیکو y سکویر او دا څنګه سره پلس 2x y is equal to 16 شو د x y ویلیو موږ راکړل دا څه برابر ده د 2 زه ولیکم چې x سکویر پلس y سکویر 2 and 2 د x y ویلیو څنګه سره 2 دا is equal to 16 نو 2 2 4 څنګه سره شي x سکویر y سکویر is equal to 16 دا 4 موږ د ایکوالټی نه خو دا -4 شي 16 نه چې 4 - څنګه سره رالو
12 دا څنګه سره د ماینس فارموله د دلته کې ما د پلس یوز کړی دا تاسو په ماینس یوز کړئ نو دا چې د ایکوالټي نه خلاص شي اپریشن دا ولې نو انسر 20 راشي دغه شانتي وسته د لپاره فارموله کوم دا دوانه څنګه سره راکړي چې x - 1 over x د 4 برابر دی x square plus 1 over x square معلوم کړئ سمپل به د سکوير واخلئ دا a minus b whole square فارموله شي فارموله یې کوله وکړه دا 4 4 دا به 16 شي چې سکوير په واخیستل شي دا ماینس 2 چې څنګه سره د ایکوالټي نه خلاص شي پلس 2 بشي څنګه سره به د x square plus 1 over x square ویلو راشي دغه شان وسته د دې آیډنټیټي لپاره د الجبریک او جیومټریک پروف دی بیا به دا کوېسچن دی چې x plus 6 او x minus 6 به دا سمپلیفای کړئ تاسو که دې ته وګورئ چې x plus 6 شو یا x minus 6 دا دوانه ټرم سیم دي دا دوانه خو صرف اونلی ډیفرنٹ څنګه سره په ساین کې دی نو داسې لیکلی شم چې x square minus 6 square x square minus 36 پر دې انسر راشي دا بیا به د ایکسرسایز کې د دې باندې کوېسچنز دي وزن سره راځي فیکټرایزیشن اوس څنګه سمپلی فیکټرز به ملټیپلای کولی یو الجبریک ایکسپریشن یا لیکو خو زنګ سره یو کوادریټیک الجبریک ایکویشن راشي او هغه موږ به کچو ټکړو کې تقسیمو نو هغې ته موږ فیکټرایزیشن سمپل دا دی چې غټ نمبر په کچو ټکړو کې تقسیم شي نو چې کله زموږ سره الجبریک ایکسپریشن او هغه موږ په کچو ټکړو کې تقسیمو موږ بیا وایو فیکټرایزیشن اف پولینومیل یا الجبریک ایکسپریشن درسي with the process of finding factors of an algebraic expression is called factorization چې موږ هغه پروسس په کې موږ فیکټرز معلومو نو هغې ته موږ الجبریک ایکسپریشن وایو اوس چې څنګه سره نمبرز ولنو په نمبرز کې خو سمپل موږ هغه داسې به فیکټرز معلوم کړل چې د 16 فیکټرز څنګه سره ټیبلز به وي خو د الجبریک ایکسپریشن کې خو موږ دا فیکټرز نشو معلومولی نو دې کې به موږ بیا سمپل د دې خپل طریقې دی به معلومو او د فیکټرز دپاره بس په موږ هغه فارمولې هم بیا معلومه شي بس په دې کې داسې فایند د پروډکټ اف د دې پروډکټ معلوم کړئ نو خو معلوم کړو دا خو فیکټرایز دا چې دا موږ فیکټرایز کوو نو سمپل به دې کې یو خبرې خیال ساتئ وسو فیکټرایزیشن سمپل یو رول دی چې کله زنګ سره دا یې ورکړی چې x square plus 5x plus 6 دا به فیکټرایز کړئ نو دې کې زنګ سره چې کم اولنی ټرم دی او کم لاست ټرم دی دا ټرم او دا ټرم دا د کوادریټیک ایکویشن with respect to one variable خبره ده د x کوفیشنټ زنګ سره څه دی +1 دی او زنګ سره دی +6 د دې دوانو چې ملټیپلیکیشن وکړو زنګ سره 6 1 دا 6 سره په منځ کې زنګ سره چې کم د x سره ویریبل سره کوفیشنټ دی هغه +5 دی او دا بره +6 دی اوس موږ داسې یو نمبر ګورو چې د هغې د ملټیپلیکیشن نه +6 راځي او دا پلس ماینس نه +5 راځي 2 3 دا زنګ سره سره رالو 6 رالو او +2 +3 نه زنګ سره سره رالو +5 رالو نو بدی کې بدی ساين ته تاسو ګورئ اکثر بدی ساين کې موږ غلطي وکړو د دې کې یو سره ماینس ولګو نو سره +5 ناراضي نو موږ بیا دا کار کوو چې دا کم منځنی ټرم دی کم فیکټر چې موږ ځان معلوم کو پدې کې موږ تقسیم کو لایک x سکوير په خپل ځای راشي د 5x په ځای به زولې کم چې 2x + 3x کم چې ساين زم سره لیکل اقا ساين به لیکو او دا +x په خپل ځای راشي نو دا زم سره په دوه ټکړو کې تقسیم شو اوس په دې دوانو کې کامن زنګ سره x ته x په کامن واخلم دا به زنګ سره پاتې شي د دې نه چې یو x کامن او یو x په پاتې شي او +2 اره دې دوانو کې کامن زنګ سره 3 دی لایک دا هم زنګ سره 3 2 ځاسه 3 کامن راځي د کې x پاتې شو ब्रैकेट की और दे ने चित्री कामन में तो 2 और 3 2 6 बस दे द्वण की कामन जंग सर कम फैक्टर दे x + 2 पर दे द्वण के कामन दे और रिमेनिंग पार्ट जंग सर से x + 3 द दे टर्म फैक्टराइजेशन जंग सर दाशो सिंपल द प्रोसेस च सास पर जहन की फैक्टराइजेशन बा टोल क्वेश्चंस पर दे तरीका बानी वो چې زموږ سره کله موږ فیکټرایزیشن کوو په دې کې تاسو خیال وکړئ په دې ټولو کې وس هغه حساب نه کیه دغه حساب چې موږ فیکټرایزیشن کو هغه د کوادریټیک ایکویشن وکړو with respect to one variable په دې کې وزن سره هغه پروسس نه کیږي په دې ټول کې به سمپل موږ د دې ټول نه کامن یو 2 وباسو x + y + z به ولیکو دا دوه فیکټرز راغلي د فیکټرایزیشن چې د ټول کې کم کامن یا بس په دې کې 2 کامن دی د نمبر 2 او x کامن وباسو کم چې نه پاتې شو دا یو ټرم چې موږ به نور دوه ټرم په پروډکټ کې ولیکو موږ وایو چې دا الجبریک expression د دې زنګ سره فیکټرز دا نور دوه ټرمز دي و چې 4 ټرمز کې رالو د 3 ټرمز په 3 کې 4 ټرمز کې رالو نو د دې دوه نه کامن وباسو لایک تاسو دې ته خیال وکړئ
زنګ سره دا یو کوېسچن راکړ چې فیکټرایز کړي. په دې دوانو کې زنګ سره A کامن وځي نو C پلس ډي به بریکټ کې به راشي، او په دې دوانو کې B کامن وځي نو B کامن وباسو C پلس ډي راغلو. اوس د دې ټرم او د دې ټرم C پلس ډي کامن دی، او کوم چې ریمیننګ ټرم دی هغه به ولیکو. نو دا زنګ سره د دې ټرم فیکټرایز فارم زنګ سره دا راغلو. داسې زنګ سره سرټن پولینومیل دی چې دا یو فیکټرز نه معلومیږي، د هر یو پولینومیل فیکټر نه معلومیږي. All four terms of the given algebraic expression do not possess a common factor. څنګه سره چې څومره four terms دي algebraic expression do not possess، په دې کې خامخا نه ده چې په دې کې به common factor به کې نشي ممکن دی. The first two terms A of the common لایک بس په دې کې څنګه دوه کامن واخستو، اول به کې مونږ چک کوو چې په دې څلور وانو کې داسې یو ټرم نشته چې په دې څلور وانو کې کامن وي، خو په دې دوه کې یو کامن راتلو، په دې کې راتلو او ریمیننګ پارټ سیم راتلو، نو هله مونږ دا پې اپلای کړو. په دې نوټ ډاون کې سمپل دا خبره کوي. په ځان سره د دې ایکسرسایز کوېسچنز دی تاسو یې سالف کولی به شئ. لایک دې کې تاسو وګورئ په دې کې سمپل به ایکس کان واخلئ، نو دې کې به زنګ سره ایکس ماینس 1 درنه پاتې شي. په دې کې زنګ سره 2 کان واخلئ، دا به A پلس 3 کامن پاتې شي دنه. اوس زنګ سره فیکټرایزیشن د الجبریک ایکسپریشن چې په داسې فارم کې دی، تاسو که خیال وکړئ دا زنګ سره فارموله ده چې داسې په فارمولې فارم کې راغلو، موږ به فارموله سمپل راټوله کړو. لکه دې نه مخکې زنګ سره کوېسچن موږ ته به ویل چې 2x پلس 3 هول سکویر معلوم کړئ، نو دا خو زنګ سره فارموله راټوله شوې وه چې دا به موږ ویل چې 2x a سکویر شو پلس 2a b پلس b سکویر، دا به زنګ سره 4x سکویر رالو، 2 2 دا 4 4 3 دا 12 12x پلس 9. اوس یې موږ په داسې فارم کې راکړی دی چې یا به موږ واپس په دې فارم کې لیکو. چې داسې فارم کې راکړی دی نو اول به موږ په دې سټپ کې ولیکو، بیا به نیکسټ زنګ سره دا سټپ وي. لایک بس تاسو کوېسچنز ته وګورئ، موږ یې راکړی دوه ویریبل دی، د دې دواړو ویریبل دلته کې پروډکټ دی، دلته کې هم ویریبل سکویر دی، دلته کې هم ویریبل سکویر دی. او نیکسټ پکې دا خبره ده چې زنګ سره دې ټرم سره دې نه هو دا سکویر پرفیکټ سکویر نمبر دی، دا هم پرفیکټ سکویر نمبر دی. اوس دې نه چې a سکویر راغومه، دا 4 چې دی دا به 2 باندې سکویر کېږي او y به بریکټ کې بند کړم، دا زنګ سره هغه a سکویر داسې راللو، دا به لا فلحال پرېږدئ، دا به سکویر کوي. نو زنګ سره 3 3 زر 9 راللو او y سکویر راللو. نو اوس په فارمولې هغه تاسو په خپله ولیکئ چې دا a سکویر شو، دا b سکویر شو، 2 دا a ولیکئ او دا b ولیکئ، نو 2 2 زه 4 4 3 زه 12 او دا 12 x y دی که نه. نو زموږ سره فارموله راغله چې فارمولې ایکولیټي مطلب دا چې زموږ سره لایک زه دا لیکم چې a پلس b هول سکویر برابر د a سکویر پلس 2ab پلس b سکویر. که داسې فارم کې رالو نو زه په داسې کې لیکلی شم، او که په داسې فارم کې رالو نو زه داسې لیکلی شم. نو دا اوس کوېسچن موږ په دې فارم کې راکړی دی، موږ په دې فارم کې لیکلی شو که نه، نو سمپل یې دا داسې بس کړی دی. زنګ سره په دې کې a سو a پلس b هول سکویر لیکلی دی، او د هول سکویر مطلب دا چې دقه یو فیکټر دوه پیره، موږ سره فیکټرایزیشن به داسې ټایپ باندې کوو. بیا اوس چې زنګ سره د دې فارمولې ریلیټډ کم راشي، اب دا چې یو نمبر هم سکویر دی بل هم، لایک زه اوس وایم چې x سکویر ماینس 25، دا 25 زنګ سره پرفیکټ سکویر نمبر دی، x سکویر ماینس 5 سکویر لیکلی شم، او په دې به منځ کې ماینس دی، نو دې مطلب دا دی چې دا هم سکویر دی دا هم سکویر دی، دا پلس که دا هغه a سکویر دی او دا زنګ سره هغه b سکویر دی، زنګ سره به a پلس b انټو a ماینس b داسې راشي که نه. په دې باندې هم ریلیټډ دا اگزامپلز دی. اوس داسې ټرمز چې زنګ سره 4 ټرمز دي او د دې اولنۍ نه یو فارموله راغېږي، هغه به وکړو، بیا د هغې نیکسټ زنګ سره دا بل فارموله هم راغېږي. لکه تاسو د اگزامپل ته وګورئ، دې کې زنګ سره دا یو a سکویر دی، یو c سکویر دی، یو b سکویر دی، خو په دوه ویریبل په کوم ځای کې شوي دا دوه ویریبل زنګ سره کم دی a او b دی. دې مطلب دا دی چې دا د ټرمز به زه اخلمه او دې نه به a پلس b هول سکویر فارموله راغومه، او دا په خپل ځای راکوزېږي. نو زنګ سره که تاسو دې ته خیال وکړئ دا زنګ سره شو a سکویر، دا 2ab پارټ بدل کړو او دا 25 دا 5b سکویر لیکلی شم، چې 2ab پارټ ولیکو نو اټومیټیکلی دا نمبر راغېږي، او دا 49c سکویر نه موږ ماینس 7c لکه 49 زنګ سره د 7 پرفیکټ سکویر نمبر دی. نو دې نه به موږ سره فارموله راشي دا یوه چې a پلس b هول سکویر، او دا به سره په خپل ځای راکوشي. خو که اوس تاسو دې ته خیال وکئ دې ته چې کله موږ راورسو دلته کې زموږ سره بیا هغه a سکویر دا ټوټل a سکویر شو او دا ماینس b سکویر شو، نو لیکلی شم چې a ماینس b انټو a پلس b، دا موږ بیا داسې سالف کولی شو. او دغه شان تاسو بیا دې کې هم ګورئ به دا زموږ سره هغه a ماینس b هول سکویر راللو
अब द दे सरा बिया ला कता फैक्टराइज को जदा 15x स्क्वायर थे सेम टू सेम बिया दा फैक्टराइजेशन ने जंग सरा सम मोर अलजेब्रिक फार्मूलास दा फार्मूलास बिया ता सो याद साथे दे प्रूफ जरूरत निश्ता जंग सरा a plus b होल क्यूब दे a minus b होल क्यूब दे अब देखिए द फार्मूला मंगा दे से फॉर्म के हम लिख लिखो जो वाले को a plus b होल क्यूब जंग सरा बराबरी दे a क्यूब plus 3ab into a plus b plus b क्यूब और a minus b होल क्यूब बराबर है द a क्यूब minus 3ab a minus b into a minus b क्यूब पदेसी फॉर्म क्यों हम दा फार्मूला के देशी और पदेसी क्यों के देशी रता सुबह याद साथ हैं ये भी सिंपल प्रूफ थे अदबे भी क्वेश्चंस थी तलक द हायर लेवल ली जिदा वास्ते बुक्स की इंक्लूड करी दी द क्यू फार्मूला दे ते संग द स्क्वायर होगा अप्लाई को द क्वेश्चन उस पदे बंद द क्यू फार्मूला हम अप्लाई कवे सब सर्व आंसर राजी संग राजू द रिव्यू एक्सरसाइज था द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस द जनरल टर्म द सीक्वेंस पे जनरल टर्म सही अवल खो मंगा सवा को a1 च मालूम हो a1 में पदी के सही 7 माइनस 5 पदंग सरसराशी या 19 माइनस 7 पदंग सरसराशी जंग सरबराशी 12 दाखो द डी वैल्यू जंग सरसराला 12 a1 वैल्यू जंग सरसराला -5 जंग सरदा से कना an is equal to a1 plus n minus 1 into d बस कता सो देता ख्याल वकई जंग सरा n minus 1 हुआ बखपल जे दाय और आललो d वैल्यू 12 था दा सरा d पर मल्टीप्लिकेशन करा -5 जंग सरा दा टर्म द आंसर द 11 टर्म ऑफ द सीक्वेंस द 11 टर्म बसई बदे फार्मूला की तासो पुटिंग वके द 11 टर्म बता सो मालूम शी like so we much a n is equal to a1 plus n minus 1 into d so the 11 nachunga 3 minus को 8 rala lo 8 n minus 1 plus अब a1 दा दे सरे 3 दे उस पर दी कि सिंपल स्वयं नंबर टर्म 11th नंबर नो दे माने बदल देगी द n पर 11 लेके 11 1 जा 11 च 1 को 10 और 10 जा 80 plus 3 83 rala दायो नंबर rala a sequence of a number in which each terms is obtained by multiplying or dividing the जमंग सरकम या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थे अर्थमेटिक आगे तो विच आगे ऐड और सब्ट्रैक्ट राशि विच कला मल्टीप्लाई डिवीजन की यो खास नंबर रालो दे तुमगा वा यो खास फिक्स रेशियो दान दे तुमगा ज्योमेट्रिक सीरीज वायु अ पोलिनोमियल विद डिग्री 3 पोलिनोमियल तुमगा सवायु क्यूबिक वायु द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन the result the multiplication na pas pasai the simple tas multiply ke no chikam answer alalo tas tab option ke kare shi da was answer a minus b whole square formula da answer bole ko 2a whole square minus 2a b plus b square da was answer sashi 4a square 2 2 za 4 4 4 za 16 minus 16a plus 4 4 za 16 देखिए chikam धारा da वाकई आंसर है नहीं हो रहा फैक्टराइज द सिंपल फैक्टराइजेशन ओके संचिता इस्तेमाल 12 1 जा 12 पशी अब द जंग सरा प्लस 7 दे नो 3 4 जा 12 3 अब 4 न जंग सरा प्लस 7x जा 3x प्लस 4x मुंगा वाख लो अब या बता दे मुंगा फैक्टराइज द जंग सरा m minus n होल क्यूब द क्यूब फार्मूला द नो क्यूब फार्मूला वापि सिंपल ता स्कोला के सब सरा आंसर राशि वही इन dash is the combination of variable constant coefficient symbols dazang sar expression de dash are algebraic expression in which powers of variable are whole number algebraic expression ki power of variable whole number में tonga polynomial वाली